بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د روژې زبرګې شپې دي او زمونږ هم. نو په دې کې زیات خلک نن چې کوم کسان موږ ته راغلي دي یا زموږ سره کانټیکټ کړی دی، نو دا زیات د ګیسټریک السر په باره کې مریضان راغلي هم دي او کانټیکټ هم کړی دی. چېرته ګیسټریک السر په باره کې موږ ته څه دغه راکړه، دا رهنمایي زموږ وکړه، څه میډیسن که موږ ته ښووی شي. نو بچو دا ګیسټریک السر چې دی، ګیسټریک السر په معده کې د دې اثر ډېر زیات سیوا وي، ځکه چې معده کې دا مطلب چې ګیس سیوا جوړېږي. په دې وجه رغېږي چې موږ اچار خورو، موږ ماښام چې کوم دی نو خوراکونه داسې کوو چې هغه موږ ته خامخا ګیسټریک السر رغوي. نو په دې وجه باندې موږ ته مسله وي. زیات د بواسیرو مریضان نن راغله چې هغه وویل چې موږ ته مطلب چې په ګېډه کې ګیس دی او د چا په خوا کې ودرېدی نه شم، مونځ نه شم کولی او 10 منټ ټینګېږي. نو دا ټولې خبرې چې کوم دی نو دا د خوراکونو سره تعلق ساتي. نو په خوراکونو کې انتهایي احتیاط وکړئ چې دا مسله راته نه وي. دوايانې به ورته زه خامخا واخلم، دوايانې به هم درته واخلم، خو په خوراکونو کې احتیاط دا کسان وکړئ. د دې دپاره تاسو داسې وکړئ چې نکسوامیکه په 30 طاقت کې راوالی، 10 قطرې نکسوامیکه ماښام په مړه باندې، د دې نه 10 قطرې په پیاله اوبو کې یا په نیمه پیاله اوبو کې اچوئ څکئ. او د دې نه علاوه چې کوم دی دې سره بیا دغه وکړئ، د خپل سټیل یا په 30 طاقت کې هغه سره هم 10 قطرې سهار او 10 قطرې ماښام 2 ټایم سره وخورئ. یو ستاسو دپاره به زه یو بل دغه ووایم چې هغه دغه دی، دا کاربوویچ به په 1000 طاقت کې راولئ، کاربوویچ په 1000 طاقت کې، او په هفته کې به یو خوراک 10 قطرې یا 5 قطرې په اوبو کې په هفته کې یو خوراک. نو انشاءالله دا مسله به ستاسو انشاءالله د روژې به یو ښې وځي او دا ګیس دا مسله چې دا ګیسټریک السر دا مسله چې دا به انشاءالله کمه شي او تکلیف به یو کم شي انشاءالله. خپلو عبادتونو ته، خپلو منځونو ته او خپلو تلاوتونو ته به او دغه ته تراویحو ته به وزګار شئ انشاءالله. او انشاءالله تکلیف پته نه وي. په دواګانو کې مو یاد ساتئ او د مزید ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. جزاک الله خیر، ډېره مننه.